د خپل روح صفائی وکا دی بدن ته چې کله بیماری ورسی او انسان بیمار شي نو بیا د جسمانی ډاکټرانو ته ځي شوګر شي بلډ پریشر شي د هارت مسله شي یا بل یو بیماری چې د بدن ته لاحق شي نو بیا مونږه هسپتال ته ځو میډیکل سپیشلیسټ ته ځو ډاکټر ته ځو وړه غوندې بیماری هغه چې د انسان د جسم ته ولګي نو بیا دا انسان هغه ډاکټر ته ځي او د هغې علاج کوي سترګه کې معمولی مسله راشي غاښ کې معمولی مسله نو په منډه مونږه چیک اپ کوو او د دین علاوه یو بل بیماری د چې هغه روح ته لګي د انسان روح ته هم بیماریان لګي څنګه چې د انسان بدن ته بیماری لګي روح ته چې کمی بیماری لګي هغه د ګناهونو بیماری دي او د انسان روح په ګناهونو باندې هغه بیماریږي او دا یاد ساتل پکار دي که د یو انسان جسم بیمارو دی علاج نه کوي نو دی په هغې باندې مجرم نه دی لکه دی وایي یاره یا زما وس نه کېږي یا مثال په طور باندې دا عارضي جسم دی الله به مې ښه کي د الله په ذات باندې توکل دی علاج کول د هغې ثواب دی او علاج نه کول یې ګناه نه ده که یو کس وایي د جسم علاج کومه نو ښه خبره ده نبی علیه الصلاة والسلام کړی دی صحابو کړی دی خو یو کس چې وایي چې یاره زه بیمار یم نه کومه علاج دا هم ثابت دی بعض صحابه کرامو ته بیماریان راغلی دي او ډاکټر یې منع کړی چې بس زما علاج مه کوه اسیم عارضي جسم دی او که الله یې ښه کوي ښه به شي او که الله تعالی یې نه ښه کوي نو بس ختم به شي دا د هغې د الله په ذات باندې یو توکل او بروسه وه خو لیکن د روح علاج کول دا فرض دی که یو انسان روح بیمارو او دی په دې حالت کې مړ شو نو دا د روح بیماری انسان جهنم ته رسوي او بعض اوقاتو کې همیشه دپاره جهنم ته رسوي نن زمونږ روح بیمار دی مونږ سره غم نشته د جسم بیمار شي معمولی غونتې اعلی ډاکټر ته مې بوځئ اعلی سپیشلیسټ راته وښایي د پیسو پروا نشته خیر دی چانه به قرض راوالم او کور به خرڅ کم ګاډی به خرڅ کم خو چې صحیح شمه چې صحتمند شمه چې روغ شمه چې صحت راته میلاو شي روح بیمار دی او داسې بیمار دی چې هغه بیماری مونږ ته هغه روح خشته کړې ده مونږ وایو دا بیماری نه ده که یو کس په ګناه کې ملوث دی او سر ته خپو په ګناهونو کې لتاړ دی او ته ته ګناهونه کوې د الله نه توبه وباسه جګړه در سره کوي هغه روح یې دومره په ګناهونو امخته شوی دی چې هغه ګناه هغه بیماری او ته د سره بیماری د ښکاره کوي که یو کس غیبت کوي ورته یې لکه غیبت مه کوه وی دا ورته زه مخامخ هم ویلی شم یعنې ګناه ته ګناه نه وایي که یو کس دروغ وایي ورته یې دا دروغ مه وایه وی دا ضرورت دی د دې نه بغیر چلیږي نه ګناه ورته خشته ده یو کس هغه چغلي کوي ورته یې لکه دا چغلي مه کوه هغې دپاره شل لارې جوړوي نه دا زه حقیقت ویم دا زه دا ویم دا زه دا هیلې بانې که یو کس بدنظري کوي ته یې بدنظري مه کوه هغه د هغې نه اوړي نه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ته یو کس رالو بابا ورته وي زما علاج وکړه زه روحاني بیمار یم ګناهونه راکې ډېر دي هغه به څه پابندۍ ولګولې دا به نه کې دا به نه کې دا به نه کې ورته وایي دی کې لږ سهولت وکړه وایي چې علاج ته راغلی بیا سهولت غواړي نو بیا خو علاج نه دی بیا خو ته دا غواړي چې دا ګناه کې مې پرېږده نو بیا خپل علاج څه دپاره غواړي نن هغه ګناهونه مونږ ته داسې خشته دي چې مونږ ته ځان صحیح ښکاره کړي دا د انسان د جهالت انتها وي
او دا انسان هیڅ کله اصلاح نشي موندی چې دی وایي زه صحیح یم بس دا نور غلط زه صحیح یم او دا د روح غټه بیماری ده د روح غټه بیماری ده دا یاد ساتل پکار دي ګناهونه هغه دا انسان عادت جوړ شي لکه دا خوراک د انسان بعض ټیم کې عادت جوړ شي بعضې څیزونه زموږ په خوراک کې عادت دی زموږ د خوراک د جسم تقاضا نه ده خو زموږ عادت جوړ شوی لکه چې مثال په طور باندې که مونږ د سحر 20 پیالې څښلې وي خو دا یو کس چې د 10 بجو د چیو عادت یې نو ویاره یو پیاله چای راوړه که دا ټوله ورځ دی چې اوس کې خو چې د مازدیګر د یو کس عادت یې ویاره مازدیګر به چې خامخا څښم بس هغه عادت جوړ شوی هغه زمونږ یو استاد دی هغه وایي دا زمونږ په بوټۍ کې راغلي نو که ټوله ورځ یې وڅښو نو دغه مازدیګر نه پس معتبیا یا ماښام چې د چا کم ترتیبي د یو انسان چې کم عادت جوړ شوی هغې ته به خامخا نو که د یو انسان ګناه عادت جوړ شو ګناه نو دی یو واده نه دوه نه درې نه که څلورو مو کې ګناه به کوي که بوډام شي ګناه به کوي که د تقاضی نه وي ما به کوي که اسم ورسره نه وي دی به دا ګناه خامخا کوي دا عادت جوړ شوی دا عادت جوړ شوی که یو ځای کې د یو انسان عادت جوړ شو چې هغوی زه به غیبت کوم که څوک یې نه کوي دی به یو لاره جوړوي چې هغه ټایم کې زه غیبت وکړم لکه د عادت جوړ شوی عادت یې جوړ شوی که یو کس داسې بل خطرناکه بیماری عادت جوړ شو دی به دغې ته محتاجه کېږي او دا ګناه به دی کوي اوس دا ګناه چې څنګه مونږ د جسمانی د دې جسم علاج کوو یو ګوته خوږ شي که نه جي مختلفو ډاکټرانو ته ځو لکه د ما زخم نه صحیح کېږي او بشکال دی او فلان دی او فلان دی او د دې صحیح علاج کول پکار دی دکه شانتې دا سوچ چې موږ کوو چې زمونږ دا روح بیمار دی او د دې روح علاج مونږ کړی دی د دې روح تقاضا څه ده د دې روح غوښتنه څه ده دا روح زمونږ بیمار دی او دونه سخت بیمار دی دونه سخت بیمار دی بعضې کسان خوبونه ویني ما ته وي خوب کې مې ولیدو یو غټه بلا راپسې شوي دا بلا نه ده دا د ده روح دومره بیمار دی چې هغه روح بلا ده خوبونو کې دی بلاګانې ویني خوبونو کې ماران ویني خوبونو کې تیری ویني علما وایي داسې خوبونه چې څوک ویني چې بلاګانې او ماران او د یرې او د خوب خوبونه ویني دی ویریږي دا ورته دا روح الله ښایي چې ستا دا روح دې مقام ته رسېدلی ستا دا روح دونه بیمار دی چې هغه بلا ده ستا دا روح دونه بیمار دی چې هغه مار دی ستا دا روح تیری دي د خپل روح علاج وکړه الا بذکر الله تطمئن القلوب د روح علاج به پس کېږي د الله په یاد الا بذکر الله د الله تعالی په یاد باندې د الله په ذکر او اذکار باندې څنګه چې د دې جسم دپاره یو دوایي او یو ډاکټر مقرر دی دغه شانتې د دې روح دپاره یو دوایي او یو ډاکټر هغه مقرر دی یو دوایي یو ډاکټر مقرر دی خو که مونږ ته څوک دا دوایي او ډاکټر وښایي مونږ بیا څه هغې دپاره 20 بانې جوړو ځکه شیطان مو نه پرېږدي نفس مو نه پرېږدي امام رازي صاحب رحمت الله علیه علما دې پیژني چې دته الله تعالی کم علم او کم پوهه ورکړې ده عالمان خو څه کوي د دې زمانې چې دا څومره ساینسدانان دي د هغه د عربي کتابونو نه هغه اخذ کوي او په انګلیش کې اړوي انګریزان یې مني دومره لوی علم او فلسفه الله تعالی ورکړې وه دومره لوی علم الله ورکړی چې یو تفسیر لیکلی لوی لوی عالمان هم د هغه په خبرو نه پوهېږي دی وایي ما خوب ولیدو چې د شپې ودیم او د دې جسم نه مې یو بلا راووته دا په خوب کې وینم یو ملګری مې یو عالم و هغه ته مې وویل یاره ما داسې خوب لیدلی د دې به څه تعبیر وي هغه ما ته وایي ته خپله تعبیر کولی شي تو ما نه څه تپوس کې تعبیر یې خپله وکړه وایي امام رازي صاحب وایي ما ورته وایي چې دې تعبیر خو ما ته دا ښکاره کېږي زما په دې بدن کې او زما په دې زړه کې تکبر دی تکبر والا بیماری ده بس ما ته وایي دغه تعبیر دی تکبر دی او دغه تعبیر دی وایي ما ته وایي چې د دې امام رازي صاحب وایي ما دې ملګري ته وایي د دې علاج وایي دې پسې به فارس ته دی فارس کې د دې یو ډاکټر دی د هغه نوم دی نجم الدین صاحب هغه نجم الدین صاحب سره به ته وخت تیرې هغه ستا اصلاح کوي هغه لږ ذکر او اذکار درکوي هغه د ځان سره ساتي او مجاهدي او مراقبې به در باندې کوي داسې نه ده داسې نه حاصلېږي دی وایي چې ما معلومات وکړو چې دا نجم الدین صاحب څوک دی
وی چې راته چې یو وړوکی عالم دی خو الله تعالی د روح د علاج توفیق ورکړی دا خو الله مونږ ته اسانه کړه لکه زمونږ دا اکوړي کې الله تعالی مونږ ته داسې ډېر بزرګان علما صلحا پاکان را کړي لیکن مونږ یې پیژنو نه د هغوی صحبت ته مونږ زوم نه د هغوی سره مونږ کینوم نه او بلکې ورپسې خبرې کوو چې دی داسې دی او دی داسې دی ځکه خو زموږ روح نه صحیح کېږي امام رازي صاحب وایي زه روان شومه په لاره باندې راته شیطان وایي چې ستا نه لوی عالم به څوک تا ته به خلک راځي ته به هغه ته ځې خو یو وړوکی عالم دی او بابا دی او په څه به پوهېږي په څه به ما وی همدغه چل دی که نه همدغه څیز خو زه تباه کړی یم په لاره باندې دا شیطانه ته راته لګې زه دې اوس ته پرېږدم اوس پرې برابروم هغه ته وی لاړم د هغه یو مسجد او لویه خانقاه او بلا بزرګان پکې ناست او الله یادوي ما وی همدا خلک دی الله والا خلق دا دی او دی سره کېناستل پکار دی وای هغه ته مې اډوزانو خو نه خولو هغه مسجد سره بار لوټې ویا لوټې مې برابرولې وړولې مې ما وی خلق په دسماتې کوي ما ودرېږه شیطان او نفس سم دی برابرو هغه ته ځان اړو خیم نه زه د هغوی نوکر کېږم د هغوی خادم کېږم هغه نجم الدین صاحب داسې عالم و چې هغه ته به څه مسله پیښه شو نو هغه به د امام رازي صاحب ته راستوله رای ته دا ډېر لرې و 3 ورځې سفر و ده ته به یې شاګرد راستولو چې ورشه مونږ باندې کاپیرانو د اعتراض کړی ما ته جواب نه راځي امام رازي صاحب ته لاړ شو نو هغه شاګرد خط راغشتی دی او دی خو یې پېژني چې دا هغه شاګرد دی چې ما ته راځي او د دې بابا عالم سوالات ما ته راوړي د ته خپله جواب نه ورځي د سره علم کم دی خو روحانیت ورسره ډېر دی د سره روحاني علم دی ظاهري علم ورسره نشته هغه چې کله وکتو ویل که دا خط چېرته وړي وایي دا امام رازي ته وړم وایي څه دپاره وایي دا د هغې اعتراض دی کافرانو سه اعتراض راستولی دی په حضرت صاحب یې کړی او حضرت صاحب پې نه پوهېږي جواب امام رازي صاحب کولی شي زه ورته اکثر وړم د اوس شکل بدل کړی دی خاورو کې لټ پټ دی ورته وایي جواب پکار دی که امام رازي وایي نه مړه جواب دي وشي امام رازي دي نه که بل څوک جواب کولی شي را چې زه درته جواب په بل طرف یې ورته جواب ولیکل او خپل دستخط یې ونه او نږدې چې کوم دی نو حضرت صاحب ته یې وړو حضرت صاحب چې وکتو ویل که لیکل خو د امام رازي دي دستخط یې نه دی کړی دا راولئ دا څوک دی هلته جي یو بابا دی خاورې کې لګیا دی او لوټې دا کوي دا ده چې رای وستو وایي والله انت امام الرازي الله په قسم ته امام رازي دا دلته څنګه راغلی وایي ستا خپو ته راغلی نه دي تکبر راغلی تکبر استو دپاره راغلی علم ډېر دی او تکبر ډېر دی بهر حال هغه ته بیا هغه تکبر وایست او داسې مقام ته ورسېدو چې امام رازي صاحب کتاب توحید لیکلی د هغې نه پس د الله دیدار کړی په خوب کې الله سره ملاقات کړی په خوب کې دا مقام کوم ځای نه میلاو شو ډاکټر ته ورسېد دا درته د یو عالم خبره کوم چې د هغه د حالت دی زما ستا به څه حالت دی سوچ دې وکړو زه ته خو عام انسانان یو چې یو عالم د شیطان او د نفس نه نه بچ کېږي مونږ نن څه وایو مونږ خو رسېدلي یو ہم پہنچے ہوئے نہیں ہے ہماری روح بیمار ہے اپنی روح کا علاج کرنا ہے څنګه چې د دې جسم علاج کوو دغه شانتې د دې روح علاج دا خپل روح دا زمونږ دا روح نن په ګناهونو کې بالکل لتاړ دی بالکل دا ما تاسو ته ووایي د دې علامه دا ده چې انسان باندې هر وخت یو سخت کیفیت یو بدن کې ټینشن او پریشانی وي دا د هغه روح د ته ځان ښیي د دې مختلف تصویرونه دي یو دا تصویر دی چې ګنده خوبونه به ویني دا درته دا روح ښکاره کېږي دا ګنده خوبونه ګنده څیزونه نه دي دا ماران او لړمانان او تیری او بلاګانې نه دي دا ستا روح دی الله یې درته ښیي دا روح دی دومره خراب اسخار کله به دې په دې ذهن باندې یو قسم ټینشن او پریشانی راشي ته به وایې خدایه چې ځان مې مړ کړې دا هغه ستا روح ګنده دی هغه ته الله تعالی ښیي ستا دا روح دونه ګنده دی چې دا مرګ غواړي وایي چې زه لاړ شم د دې جسم نه رخصت شم دې انسان نه ځان دا سوچ کول پکار کله چې انسان باندې داسې نن سبا عام دا کیفیت بس سونو خلک مونږ ته دې مسجد ته راځي او مدرسې ته راځي روح مې ډېر خفه دی ذهن مې ډېر پریشانه دی ویم چې لاړ شم د دنیا نه بس ختم کم ځان ګولۍ واچوم ځان ولم دا وکم دا ورته دا روح خپل ځان ښیي دا د دې روح تصویر دی زما او ستا د روح دغه تصویر دی که یو انسان سره مال ډېر دی او بیا پریشانه دی دی بیا سوچو کې زما روح ګنده دی د مال سره خو که یو انسان غریب دی هېڅ هم ورسره نشته روح یې خوشحال دی ذهن یې خوشحال دی زړه یې مسجد سره لګي د ده روح دغه دی چې ده ته یې ښیي د ده روح دغه دی ده ته ښکاره کېږي خوشحاله دی الله ورته دا خپل روح کوي
دا خپل هر څه ورته ښایي چې دا مسجد ته دا تا مدرسې ته غواړي دا تا قرآن ته غواړي دا تا ذکر ته غواړي یو انسان چې مسجد ته نه راځي دی دغه سوچ وکړي چې زما روح دونه ګنده دی چې ما دې پاک ځای ته نه پرېږدي دومره ګنده شوی دی زما روح دې پاک ځای ته ما نه پرېږدي په ډیران مې پرېږدي په ګانو مې پرېږدي په ډمتوب مې پرېږدي په چرسونو بنګونو په ګندونو مې پرېږدي خو لیکن دې پاک ځای ته مې نه پرېږدي بس انسان دې دا سوچ خپل آینه په خپله باندې د حدیث مبارک کې راځي تاسو خپله آینه په خپله باندې وګورئ ځان سره په خپله حساب وکړئ خپل حساب څه شی دی بس دا خپل ځان ته مخې ته که چې ما دا روح دی مسجد ته پرېږدي په مسجد کې زه خوشحال یم که خفه قرآن چې زه یم خفه یم که خوشحال ذکر چې زه کوم خفه یم که خوشحال که خفه یې دونه ګنده روح ته دی چې دی پاک څیزونو ته دی نه غواړي خپله دې فیصله وکړه او که نه دې ته دی غواړي بس خوشحاله شه چې خدای ګنده څیزونو ته دی غواړي بس دا روح دې دومره ګنده دی چې هغه ګندګو سره دی او انسان د خپل کې حدیث مبارک کې راغلی انسان په کم حالت کې مړ شو په هغه حالت کې وپاسي په دغه ګنده حالتونو کې لاړې او دا روح د ګنده څیزونه غواړي او ګنده ماحولونه او ګنده څیزونه او هغه فحاشي او عیاشي همدغه حالت کې به د قیامت پر ورځ راپاسي او چې دغه حالت کې راپاسي الله تعالی دې موږ او تاسو محفوظ کړي د خپل روح علاج وکړو زمارونو څنګه چې دا جسم علاج غواړي د دې جسم علاج فرض نه دی سنت او مستحب دی او د روح علاج فرض دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله الله تعالی حکم کړی دی ځان پاک کړئ بل روح پاک کړئ ځان کې تقوا پیدا کړئ هغه چې کوم دی نو سره پیدا کېږي نو باقاعده د روح ډاکټرانو ته لاړ شو علماو سره کینو صلحاو سره کینو چې زما روح ګنده دی زما د روح علاج وکړه ما ته داسې وظایف راکړه ما ته داسې اسکار راکړه چې زما دا روح پاک شي زما نه دا ګنده بیماریان وځي دا ګنده څیزونه زما زړه نه زما زړه صفا شي الله تعالی دې موږ ته د دې عمل نصیب فرمایي الله فرمایي چې کوم انسان ځان پاک کو قد افلح بس دې کامیاب شو روح پاک قد افلح الله قسم سره ویلي بالکل دې پاک شو صفا شو کامیاب شو الله دې موږ ته عمل